دا 14 اگست نه مناول او د دینه بائیکاټ کول دا د پښتون حق هم جوړیږي او د مولا حق هم جوړیږي او دواړه وجه درته زه ایکسپلین کوم چې هغه څنګه زمونږ په پښتنو کې یو کلچر او یو رواج دی یو رسم دی چې چرته به مړی وشو چرته به بد راله چرته به غم رالو نو چار چاپیر چلا گاونډ به هغې به ورسره غمرازي کوله د هغې په کور کې به چې ریډیو یا به ټي وي و نو په هغې به یې کپړه واچول او هغه به 3 ورځې بند و او په ګاونډ کې به یې واده یو میاشت نه کولو چې پلانکي کره غم شوی دی او ډېره بده خبره ده. نو د دې په وجه مونږ ته د پښتو د اجازت راکوي چې که څومره هم خوشحالي وي دا خوشحالي دم نه خیر دا 14 اګست دا یو بلنډر دی دا چلېدلی د پښتنو خلاف او ټول پښتانه پکې تباه کړي دي چې یاره ملک آزاد شوي هېڅ آزاد شوي نه دي یو خوب ولیدو او بل پسې ملک آزاد کو د ولي خان خبره وایي په خوبونو باندې والله که ته تاڼېدار نه تاڼه مزاده کړي او تا پرې روغ ملک آزاد کو خو خبره مې ورته کوله چې د پښتو په بنیاد باندې پښتو مونږ ته دا اجازت راکوي او پښتو او غیرت مونږ ته دا وایي چې ستا په ګاونډ کې غم وشي نو ته یو قسمه خوشحالي مه کوه او د هغې نه بایکاټ هم کول پکار دی چې هم د دې ریاست د وجې مونږ سره دا ظلم کېږي په ډاګ ډګرې ورته پرېښي یو دهشتګردو ته په ډاګ ډګرې پرېښي یو او پرېښي نه یو بلکې راوستي دي په مونږ باندې نو د دې د وجې نه سټیټ ته پیغام ورکول پکار دي چې ستا دا پالیسي خو خود چې ستا د ملک سره هم زه نور نه ودرېږم ستا د وجې ما سره ظلم روان دی. دویمه د اسلام په لحاظ سره مولانو ته وایم زمونږ په تیرا کې زمونږ د کلي نه لاندې په لوزکه دره کې په دریچونو کې روغه غټه مدرسه چې هغه یو مدرسه نه وه لکه نو پکې سکول هم ویلو او 15 کاله به ورته کټ مخې ته پروت و په هغې کې به خلکو چانده راغونډوله هلته به مونږ کرکټ لګولو ما ته اوس هم یاد شي د هغې مخې ته به مونږ کرکټ لګولو دریچونې مدرسه ورته وایي د هغې لاندې فوجانو بمونه کېښوله وایي لوزوله د بمونو سره وایي دلته دهشتګردي د هغې د پاسه د فوجانو چیک پوسټ یې تاړې کلي جومات ورته وایي تاړې کلي په هغې کې چیک پوسټ یې په جومات کې دننه نو یو قسم نه د اسلام سره هم زیاتې روان دی د اسلام بدنامي یعنې دا جومات الوزول په بم کې دا اسان کار نه دی او دا نه د انسانیت دی او نه په اسلام کې دی یو اسلامي فوج راځي او جومات په بمونو کې الوزوي په سبا باندې د هغې نه لږ مخکې راتېر شو ملنګي کلی ورته وایي کوټکي سره نږدې هلته مارکیټ روغ په بمونو کې والوزولو ولې وایي دلته دهشتګرد دي نو تا دا مورچې ولې جوړې کړي چې دهشتګرد سره په دوکانونو او په جوماتونو کې پټېږي نو مولانو ته هم دا خواست دی چې تاسو په جومات کې خطبه ورکړئ چې د دې شیزونو نه کښېنئ دا مذهب دا پروټیکشن نه لري په دې ملک کې دا پښتونولي پښتانه دا پروټیکشن او سیف نه دي په دې ملک کې دا پاڼې ته کښېنئ او کوم خلک چې مناوئ هغه به تاسو ته اوس په دې مارکیټونو کې ښکاره شي تاسو ته لږ سیټ ته کښېنئ تاسو ته به دا ټول مخې ته راوځي او وبه یې پېژنئ چې کوم خلک د پښتنو سره په دې غم کې ولاړ دي کوم خلک د پښتون سره یو وجود ځان ګڼي چې او زه ستا وجود یم چې څوک یې مناوئ خو هغه ستا وجود نه دی که نه هغه ستا په غم نه خفه کېږي هغه ستا په خوشحالۍ باندې خفه دی او ستا په غم باندې خوشحاله دی.